واحسن الى جارك تكون مؤمنا د خپل گاونډي سره ښه سلوک کوا د الله په نيز باندې په کامل مؤمنانو کې حساب شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو مجلس کې ناس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن ویل مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی. صحابه ویل من یا رسول الله وی د الله پیغمبر دا څوک مؤمن نه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه سړی مؤمن نه دی چې کم سړی نه گاونډي خپای او گاونډي د شر نه محفوظ نه یعنی دا په تکلیف کې ددنه د الله پیغمبر وای دا سړی مؤمن نه دی. ایمان دا غشان نه پکړي چې کم سړی د گاونډي د حقوق خیل نه ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په اکبر کبیره گناہونو کې په کبایرو کې لوی ګناه ده چې یو سړی د گاونډي زنانه ته په بد نظر باندې وګوري. په غټو گناہونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما د امت یو دا ګناه ده چې ستا گاونډي دی او پتا باندې اعتماد دی او ته د گاونډي زنانه ته په غلط نظر باندې وګوري. د الله نبی دا کبیره ګناه ده د دې نه ډیره سخته منع راغلی. بار کیفه دومره پورې راځي په یو روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي جبرئیل به دومره بار بار راتللو بار بار وی زما یې راوشوله چې دا گاونډي چرته په میراث کې حقدار ونه ګرځي. لکه چې سړی کله مړ شي نو ورونه بچیه ښځه مور او پلار ته میراث پاتې کیږي. نو ویا دغه رنګه دا جبرئیل به د گاونډي په باره کې به ما ته ډېر نصیحت کا او د هغې حقونه به یې راته بیانول. د الله پیغمبر وایي زما یې راوشوله هسې چې په میراث کې د دې ورثاو سره شریک ونه ګرځوي د لوی حق. او دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی جهنمی دی چې دا د دنیا نه په داسې حال باندې لاړی چې خلک ترې خفه دی. په حدیث کې راځي جنازه تېره شوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو صحابه کرامو سره جنازه یې ویوړله. د الله پیغمبر وفرمایله ویل وجبت. نو بله جنازه تېره شوله بیا د الله پیغمبر ویل وجبت. نو صحابه کرام وویله د الله پیغمبره وی دا څه شی واجب شو؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا مخکنی مړي دا مخکنی جنازې تاسو صفت وکړو تاسو ته خوشحاله وئ. نو الله ویل وجبت یعنی واجب مې کوله جنت ولا واجب شو. دا دویمه جنازه چې تېره شوله تاسو یې بد بیان کړل تاسو ته خفه وئ نو الله وی چې وجبت نو الله وی جهنم مې ولا واجب او بیا ویل انتم شهدا تاسو گواهان وئ د الله په مخ د ځمکه چې تاسو چا باره کې ویل چې ښه سړی دی نو الله وی ښه سړی دی جنت ورکوي او تاسو چې ویله بد سړی دی نو الله مو دا ناکاره سړی دی نو الله ولا جهنم واجبوي.